दुनिया के सुमरा ढेर गम दे ज़मा गम खो ढेर कम दे। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا راغلی یو پلوسه علاقه او زموږ دا یو ورور دی اکرام الله نوم یې دی، بال بچه‌داره دی. مخکې به یې څه دا اوره وغیره خرڅوله، ګزران یې روان. اوس ورته مسله ډېره زیاته شوې ده، د کرۍ کور هم دی او بله خبره دا ده چې ورسره تور زیړي بیمار هم دی او دا خېټه هم پړسې دی. د دوایي هم ورته ډاکټرانو ډېره ایکسپنسیو لیکي او چې کمه دوایي د هغه هم د 500 روپو دی، د هغې وس توفیق یې نشته. نو مونږ چې کله هم ځو دارنګې غربه او مساکینو له او بېوسه خلکو دپاره، مقصد هم صرف دا یې چې تاسو دا خلک وپېژنئ او دوی سره په خپله علاقه کې مدد وکړئ. نور د انسانیت خدمت دپاره خو مونږ هر ټایم سټرګل کوو او کوشش هم دا یې چې دارنګې کوم بیماران دي او بېوسه دي، د دې دپاره هم د الله رضا دپاره اواز اوچت کړو. نو د دې ورور یو څو خبرې به تاسو سره شیر کړو. ښه وروره، ته څه ویل غواړې؟ زه نور څه وایم، بس چې دا سره څوک امداد کوي، بس وږي کېږي، بال بچه‌دار یم او څه طاقت مې نشته، نور څوک راپسې شته هم نه. بس یو زه یم کور کې که نه، یو مې مور ده، د بیمارۍ دې څونه ووخت شو؟ یاره دا خو 2010 نه شروع ده ماته. او څونه ورځې وشوې چې ته د کار روزګار نه یې بند کړی؟ یاره د وټو ډاکټر نه دی خواته بس بند کړی یم ډاکټر. څه وایي ډاکټران چې ولې؟ ډاکټر وایي چې دې کې به کار نه کوي، ګرځې به نه. تور زیړی دی دی او تبه ده لویه. او تبه هم ده. تبه ده لویه. نور ډاکټر وایي چې ته به کار مار نه کوې که نه. او دې خواته راپسې شاته دي ماشومان دي، را کور کرۍ ده بلکل. او بس څوک هم شته هم نه، نور نو بس. دا سهار ستا بچنګیان هم چې کوم دی داسې ګرځېده که نه، نو ډېره بېوسي ده، بیخي داسې درک نه لري. بس کار ګډوډ دی ډېر زیاته. ښه جي. د کور ګزران څنګه کېږي؟ لا بس دغه مالک والا دغه راستۍ کپړې مپړې بس سري مستري کوله، نو به دغه باندې ما هغه ټایم تېرېږي بس. دا چې کوم ډاکومنټس دي دا به مونږ تاسو سره شیر کړو او تاسو ټولو ته درخواست دی چې الله رضا دپاره د دغه رنګې بېوسه خلکو دپاره مونږ سره مدد کوئ، ځکه چې دا خلک که مونږ یې تپوس نه کوئ نو خدای مکه دا وخت په مونږ هم راتلی شي. نو د دغه رنګې خلکو د دغه رنګې بېوسو وروڼو خویندو دپاره مونږ اواز اوچتو. تاسو ټولو ته درخواست دی چې دوی سره مدد وکړئ او د دې چې کوم مشکلات دي هغه دپاره دوی سره مرسته تعاون کوئ او داسې نه چې یو وخت وکړئ او بله ورځ درنه بیا هېري، ځکه چې د کور ضروریات زیات دي او چې بیا ماشومان یې هغې خو بیا دې ته ګوري نه. نو کوشش دا دی زمونږ چې تاسو ته وړاندې کړو او تاسو دغه خلکو سره مدد وکړئ او په دې سخت وخت کې ورسره ودرېږئ. الله هم خوشحاله او آباد ساته.